السلام علیکم قدرمنو کتونکو، زه اعجاز الله یم. دا وخت په سټوډیو کې موجود یم. زموږ سره نننی میلمه دی طالب ګل ګوجر عرف فتح توردا. فتح توردا په پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. جی فتح توردا دا راته ووایئ په پی ټی آی کې تاسو داسې څه ولیدل چې تاسو پی ټی آی طرف ته راغلئ؟ پی ټی آی کې چې مونږ خو د الله ولې چې و د دې عمران خان صاحب په دې اواز پسې لاغو نو پیله نمبر مونږ چې دغه اوازه راله نو مونږ پکې نومونه ولیکل او مطلب دا چې مونږ سره ځان دغه کو نو بیا دغه خبره وه چې د دوی دغه نه ول ټاکلي ناظمان او پیغان نه دی لا نه ول ټاکلي بیا چې ډاکټر صاحب ټاکلی کېدو په کومه وخت باندې وټاکلی شو نو مونږ وخت سره د سره په دې بیرکوټ یا ولا آی پروګرام وکړو یو جلسه ورکړه او زو او د هغه خوري عدالت خان دا مونږ راووتو او د عارف بیا د ځان سره مشر ولې نور څوک راوتی نه شول داسې د دباو د وجې ولې چې نوې پالټي وه نو په هغه کې د ډاکټر صاحب ډېر درون استقبال مونږ وکړو مونږ پکې بمبارانو سره هم ملګري ودرولو چوته جلسه ولا دغه وکړو مونږ د هغه وخت له سره ملګري نوې یو دغه را جوړېدو د ینګې طبقې اواز هم کېدو بدلون خبره کېده نو مونږ دغه بدلون ته قوم ټول خوشحاله مونږ خو د قوم په وجه باندې کې چلیږو چې مرګتیا کوو که نه نو مونږ ته پته ولګېده چې د دې مرګتیا مونږ کوو که دا چېرته شی دا قوم لکه خدای پاک د دې غلامۍ له د دې ځینې دغه خدای پاک آزاد کړي جو هغه وشوه هم بیا چې مونږ هغه خاص سره ملګري شو یو هغه خبره مطلب دا چې قوم ډېر په خپل انداز کې دی هر سړی خپله خبره کولی شي هر سړی خپله تحصیل ترڼه کولی شي او هر سړي ته کلم کلم اجازت دی که د کیس او که د کورب دی پخوا به غویمې میمې په یو پسې بځغاښتو په بل پسې بځغاښتو چې دا پرېږده او دا پرانیزه اوس هغه مسلې زموږ د غریبانو ختم شوي د پی ټي آی سره نو یو خلک یو ازادي غوندې کوته میلاو شو چې هر سړي ته خپل یو حق میلاو شو توردا دا راته ووایئ د فریدکوټ تحصیل کې پی ټی آی د بجلو په مد کې څومره کار کړی دی او د ګیس په مد کې څومره کار کړی دی وانده جی دا خبره خو دې وکړه ډېر هم خبره دې وکړه جی چې زه داس ډېر څلوېښت کاله زما وشول جی زه د دغه ته ورغلم د ګریډ ته مونږ د دې ایم این اې لاله منظوري کړې وه د دې شګې او بجلي وه نو جی ما چې دا ستنې منې ولیدې او د احکار مې ولیدو دا ټاسمرمرې نو زما پې سترګې مړې شوې چې مطلب دا مونږ دونه د سترګو وکړو چې دا شی مونږ نه ولیدلی نو زموږ سترګې مړې شوې چې ماشاءالله کار به وشي نو دا ستنې چې زما ورته خیال و پړی ته او هر دغه ته وچلې دا د ایم این اې صاحب او د ډاکټر صاحب په جمع باندې یو سکیم روان دی لاره شروع دی لکه خیري نو هر سړي ته دا بجلي چې وجې دا ورسېده خو ولې انتهایي چې زه وکتل مونږ بر په هغه ډیري ته هم وختو مطلب دی سره ګوره دا تنظیم و هغو ته ما وي چې سترګې مړې شي کار وایي نه که نه نو دونه د طریقه کار په پی ټي آی کې مونږ له الله پاک وکړو د غریب مخلوق له زمونږ په علاقه کې که اوس خپل کارو خپل خو رستی کول پکار خپل نه دي په کار که نه یا وشو یا ونه شو خو جی زه چې په دې کې سوچ وکړم نو دونه غریبو خلکو ته د کارونه وشول کمې چې دا غریزي علاقې دي زمونږ نو هغو ته جي د بجلۍ د روسه پورې رڼا نه ولیدلې هغو ته الله پاک رڼا ورکړه د دې پی ټي آی په وجه باندې او د ډاکټر صاحب په وجه باندې او د ایم این اې صاحب په وجه باندې سلیم الرحمن صاحب په وجه باندې که جي داسې د کانډاک درو ته تاسو لاړ شئ نو هغې د غره غره سر ته دوی بجلي ورسوله دغه زموږ وروڼه عزیزان دي دا خلک نو دغه خلک په سهولت کې شو جي یو داسې خلک وو چې د روسه پورې دا رڼا ده چې ته ما ته ووایې نو چې هغو ته دا بله پسې هغو لګولی نو د هغو هغه زنانه او ماشومان به څونه خوشحاله شوي جي چې مونږ ته دا بجلي راله که نه ولې دا کم دور دی جي هغو ته نه یو ورته جي دا لارې کوڅې جوړېږي نو ګاډی ورته ځي هغه ځای ته نو د هغو مریض ته د هغو اسپتال تاڼې ته د هغه خپل مریض خو په وخت د نورو کله په ګټونو تړو او هغه به چې را رسو نو هغه خبره به خرابه شوې وه نو اوس زموږ دې غریب خلکو ته دا سہولت میلاو دی نو موږ په دې باندې یو انتهایي خوشحاله یو د دوی سره مرګتیا کوو منډه ترړه سره کوو مطلب دا چې د غریب خلکو د خدمت کار کېږي د پی ټی آی حکومت کې داسې څه داسې قسمه کار شوی دی چې تیرو حکومتونو کې نظر انداز شوی او یا تیرو حکومتونو هغې طرف ته پام هم نه کړی نو دلته د پی ټی آی څه کارکردګي شته یاره جی اوس یو خبره مې رایاده شوه اوس الله دا رحم وکړو کارونه خو به لا هم نور پرېږدو خو اوس دا سولر سیسټم کارونه چې په دې جوماتونو کې کم روان کړل جي نو که په یو جومات کې به ته ولاړ وې جي ګڼه به وه او بجلي به نه وه نو ډېر غټ تکلیف به و سړي ته چا به مطلب دا چې کپړه خوا کوله او دې خوا کوله په مانځه کې نو اوس هغه پرابلم الله پاک د دې پی ټي آی والا د دې ډاکټر صاحب په وجه باندې د ایم این اې صاحب په وجه باندې هغه هم الله پاک ختم کړو هغه سولر سیسټم په هر جومات کې روان دی هغه کار چالو دی شروع دی د خیر انجینران ګرځي دا پکې هم ډېر غټ ښکلی کار پکې الله پاک وکړو نو نور به مونږ څه ووایو چې کم کارونه دي هغه ښه روان دي په ټاپ باندې او داسې هم نه شو ولې پاتې کېږي و پکې هم ولې چې ډېر کسان به مطلب دا دی بې سوره کېږي ډېر کسان به پارپیګنډې ولي خو هغه به ولي خو په کار دا ده چې مونږ د دې پارټۍ خپل
ټایم ته یې ورسوه د عمران خان او د دې پیګانو موږ مرسته وکړو چې دا کارونه زموږ برپور ختم شي که خیر نو بیا د پیګانو د بل د پڼ سره څه کار چې په څه کې لګو چې په هغه کې باندې به یې لګو ولې چې داسې یو کار مونږ کوو چې هغه داسې یو مضبوط کار چې هغه په 100 کاله کې په 10 کاله کې نه ورانېږي که نه چې نو خود مونږ ته پڼ راووتو بیا دا پڼ MNA صاحب به چېرته اوس یو ډاکټر صاحب به چېرته اوس خو هم به په دې قوم لګو خرچه کېږي به پېږي لږ شعور مونږ له پکار چې مونږ په دې باندې مطلب ځان پوه کړو چې اوس د نورو دغه نه اورېدو ولې چې د الیکشن وخت را روان دی او هر سړی لګیا دی وایي زما دا کار دی زما دا کار دی نو اوس د خلکو له زوم دا یو دغه ورکوم چې دا اوس یو طرف ته ځي یو باغ د ټماټرو دی د شلتالانو پوخ شوی دی هغه شوکېږي او یو طرف ته یو باغ دی هغه لا ګلونه نه دي کړي نو هغه ګلونه به کله کېږي چې دا تیار باغ ولې نه شو کوو اوس یو سړی دا نظریات دی چې مطلب دا دی بس وکړي دا سړی به کامیاب شي ماله به دا وکړي دا به وشي دا به وشي نو دغه خبرې چې په یو غلط فهمۍ باندې روان دي زمونږ کار داسې یو کار دی چې په دې کې نه مسلم لیگ دی نه پکې پیپل پارټۍ والا دی نه پکې نیشنل پارټۍ والا دی هرې پارټۍ والا چې دی چې مونږ یو نو مونږ خو د ګر سروی هم کوو ګورو اندازې ته کار د PTI کار ورستی شوی دی او د هغې خلکو کار مونږ وړمبی کړی دی د هغو کار شوی دی په دې تېر حکومت کې ښه په نوکرو کې مونږ ګورو چې داسې کسان نوکران شي په دې غریبي طبقې کې چې په دې کې زمونږ PTI والا دون نه دي راغلي زموږ سره هغه مولې هم خو پېژنو چې دا سړی ملګری دی او دا نه دی ملګری نو هغه کسان چې راننوتي د مونږ هم د ډاکټر صاحب ته وویل نه شوي د هغه کسان هم پکې الله پاک هغه نوکري رزق کړي ډېره مننه قدرمنو کتونکو تاسو د طالع ګل ګجر عرف فتح تور دا خبرې واورېدې دا سیاسي او سماجي کارکون هم دی په تور دا باندې د علاقې خلکو یو ځل بیا اعتماد کړی دی او د کسان کونسلر دپاره یې ټاکلی دی دغه شان به زموږ د سیاسي او سماجي خلکو سره د انټرویوانو سلسله جاري ده یو بل پروګرام پورې راکړئ اجازت ته لوی الله پامان